ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما. د سورت التوبہ آیت نمبر 60 میں 65 نمبر آیت میں استاسو مخی تلاوت کو اللہ رب العالمین دی مالا دا صحیح بیانولو بیا منگل دا پوہی و دا عمل توفیق راکی. دا رجب دا میاش دا غالباً پا تیرے دو بانے دا رجب منگو تا زبرگ میاش وایو او زبرگ میاش و تا بدے مانا بانے وی چی قرآن کی وی چی سلور میاشتی دا زبرگی دی سلور دولس میاشتو کی سلور میاشتی زبرگی دی یو پاغی کی محرم دے یو پاغی کی رجب دے او دا ذوالقعدہ او دا ذوالحجہ دا دو میاشتی دا سلور میاشتی بزرگی میاشتی دی. ادی په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې نو په ځان باندې ظلم کوي او نو په بل باندې ظلم کوي، یعنی نه به ګناه په خپل کوي، کوشش وکړو چې د ګناه نه ځان بچ کړي او په بل چا هم ظلم او زیاته به نه کوي. څومره چې تاسو وس کېږي د یو بل سره به د سلور میاشتو کې خګړه وکړي. نو مکی مشرکانو با بوتانو د سجدې لګولې خو چې دا میاشتې به کله راغلې نو بیا به د یو بل ډېر لوی احترام کوو، جګړې به یې کولې خو په دې سلورو میاشتو کې بیا جګړې نه کولې. یعنی دا داسې میاشتې وي چې مشرکانو به هم د دې خیال ساتو. زمونږ مسلمانان دې میاشتې ته یوازې بزرګ او بزرګ میاش وایي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا میاش کله راشي نو مسلمانان چې څوک صاحب نصاب دي، چاله الله مال ورکړی وي، چاله الله دولت ورکړی وي، نو په دې میاشت کې هغوی زکات وباسي. بعضې خلک یې په رمضان کې وباسي، بعضې خلک یې په رجب کې وباسي. په دې باره کې یو خبر یادول غواړي چې دا زکات د رجب د میاشتې سره او د رمضان د میاشتې سره نه دی تړلی. یعنی د رجب د میاشت او د رمضان د میاشت د زکات دپاره ظرف یا معیار نه دی. په کومه میاشت کې او په کومه ورځ باندې او په کومه هفته کې او په کوم تاریخ باندې سړی زکات ورکول غواړي ورکولی شي. محرم دی او که سفر دی او که رجب دی او که رمضان دی او که ذوالحجه ده، د دې دپاره څه خاص میاشت نه ده مقرر او نه د انګریزۍ په میاشتو په حساب باندې به سړی زکات ورکوي. که جنورۍ کې ورکوي او که فروری کې ورکوي او که په اپریل کې ورکوي او که په دسمبر کې او که په اګست کې. د سهولت په خاطر باندې بس مسلمانانو عام طور باندې دا دو میاشتې ځان ته د اسانۍ دپاره متعین کړي دي چې د رجب په میاشت کې به زکات ورکوو او د رمضان په میاشت کې به ورکوو. بنیادي طور باندې د زکات دپاره دو خبرې دي، دو شرط دي. والله زکات به سړی څنګه ورکوي، څوک به زکات ورکوي. دو مسئلې په زکات کې بنیادی دي چې دا مسلمانانو ته معلومي، ځکه زکات خو د اسلام په بنیادی ارکانو کې رکن دی. یعنی دا فرض عبادت دی، دا واجب عبادت دی، دا د مرضی د خوښې سره تعلق نه ساتي، بلکې دا الله رب العالمین په موږ لازم کړی دی. یو شرط د هغې دپاره دا دی چې هغه سړی به زکات ورکوي چې دا د نصاب خاوند وي. صاحب نصاب ورته ویلی کېږي. صاحب نصاب څه ته وایي؟ که دا ګډبده ګډې بیزې ساتي، غواګانې اوښان ساتي،
نو د هغې په باره کې مسله دا ده که څوک غواګانې ډېرې ساتي نو 13 غواګانو پورې به د زکات نشته دی، خو چې کله غواګانې 13 ته ورسېدلې نو بیا به د هغې نه طبیعه ورته ویلی کېږي، هغه سخی او سخوټی به ورکوي چې کوم یو کال شوی وي دغه به بیا ورکوي. په دې طریقه باندې به دا بیا زکات ورکوي. او که ګډې بیزې ساتي نو چې دا کله 40 ته نه رسېدلي په دې کې زکات نشته دی، خو چې کله دا ګډې بیزې 40 ته ورسېږي نو دې نه به زکات ورکوي. دې کې زکات دی. زمونږ عام طور باندې خیال دی چې غالبا دا ګډو بیزو والا خلک غریبانان دي. دا چې کله که ستاسو خیالي ده د اوړي دا میاشتې چې راشي که نه دا خلک بره د کوستانونو ته راګډې بیزي بوزي، بیا کوستانونو ته هغه کالام ته او کمراټ ته او پاتراک او شرینګل او دې علاقو ته خلک او دې کوستانونو ته را خلک بیزي او ګډې روانې کی. هغوی د جامې هم داسې سخا پسخا چولي او ګډ وډ رواني، د خلکو خیال دی چې زه وله زکات ورکمه. د خلکو دا سوچ راځي ځکه چې د هغوی هغه کم شکل او هیئت چې دی دا قابل رحم خلکو ته ښکاري. نو یو ښېګړه د هغه بېله خبره ده چې ستا په کلي باندې دا ګډو والا او بیزو والا روان دی، ډوډۍ ټیم د ډوډۍ والا ورکه، د چیو ټیم د چیو والا ورکه، د اوبو ټیم د اوبو والا ورکه. دا خو انساني اخلاق دي، خو زکات نه، زکات پې نه کېږي. ګورئ زکات پې نه کېږي ځکه چې کله یو سړی په خپله د 40 بیزو مالک شو، د 40 ګډو مالک شو، دا په خپله مالدار دی چې تا له زکات درکې اوسو، تا هغه له زکات نشي ورکولی. ما خبره وکړله چې انساني اخلاق هغه بیل دي چې ستا په کلي کې یو میلمه راغلی دی، که دا غریب دی او که دا مالدار دی، نو د میلمه خو به قدر کوې. ښځه ده او که نر دی، ورکوټی دی او که غټ دی، مسلمان دی او که کافر دی، کافر قدر به هم سړی کوي. غیر مسلم راغلی دی او ستا په کلي کې میلمه دی، ټیک ټاک وله میلمستیا وله ورکه. ابراهیم علیه السلام دغه میلمستیا خو دومره مشهوره وه چې مشرکانو له به میلمستیا ورکوله، مسلمانانو له به هم ورکوله. نبي علیه السلام په خپله باندې دا د بنو هاشم د صنادید او د قریشو د مشران یې راغونډ کړي او چیلې یې حلال کړی و، کافرانو له مشرکانو له چیلې حلال کړی دی. سیرت ابن هشام لیکلی دی 45 مشرکان یې راوستي وو، څه وکې مسلمانان شوي مو او هغوی له دعوت ورکړو چې تاسو ممن ایمان راوړئ او هغوی په یو ایمان نه راوړو، چیلې دي وخوړو ولاړو. بهر تقدیر چې کله ګډې بیزې 40 ته ورسېږي نو دا به په خپله زکات ورکوي. نو دا خلک بیا چې کله که ستاسو خیالي چې کله واپس دا جمع راشي نو په جمع کې بیا د 400 ته مردان ته پېښور ته بیا د پنجاب دې طرف ته ګډې بیزې رواني او دا روډونه بلاک کړي. کالام ته پروس کالې موږ تللو یو دواله نو په لارې باندې به دا رمې روانې وې، 10 منټه 15 منټه به ګاډي انتظار کو، ټرافیک به جامو، د یو کسر به 200 300 بیزې وي. دې له زکات نشي ورکولی، دې په خپله باندې به زکات ورکوي، خپله باندې به زکات ورکوي. یو طریقه دا ده. او چې غواګانو مسله مې وکړله چې چا سره غواګانې دي نو چې 150 ته ورسېدې بیا به دې زکات ورکوي. او د اوښانو مسله دا ده چې کله 25 ته اوښان ورسېږي نو د هغې نه به زکات ورکوي. دا خو د هغې خلکو نصاب دی چې موږ ته غریبانان ښکارېږي. دا غواګانو والا، بیزو والا، ګډو والا، اوښان والا موږ ته غریبانان ښکارېږي. نه نصاب دی که نه، د اوښانو ځان له نصاب دی، د بیزو ځان له نصاب دی، د غواګانو ځان له نصاب دی، د دانو مانو ځان له حساب دی. دانو مانو حساب خو تاسو ته معلوم دی چې کله باران په ځمکه باندې وریږي او خپل د اوبخر انتظام دی نه، د هغې نه به سړی بیا شلمه ورکوي، شلمه دړۍ به ورکوي، شلم من به ورکوي، شلم نک به ورکوي. او چې کوم دا د پیسو په اوبو باندې اوبه کېږي، د کوهي په اوبو باندې، د نیر په اوبو باندې چې په هغې سره ټیکس ورکوي، وړو که لږ ولې نه وي، ټیکس او مالیه لږه ده ډېره ده. د ټیکس او مالیې سره لږوالی ډېروالی نشته، بیا خو ټیکس ته او مالیه ده نو په هغې کې بیا به سړی لسمه ورکوي، نصف عشر ورته ویلی کېږي، د هغې ځان نصاب دی. البته موږ مالدار خلک هغې ته وایو چې هغه مال وسره یعنی ډالر وسره وي، پونډ وسره وي، ریال وسره وي، درهم وسره وي، پاکستانی کرنسي وسره وي، رنګۍ منګۍ بل څه شی وسره وي، موږ دته مالدار وایو. ما درته ویل چې دا ټول مالدار دي، څوک کم نصاب ته ورسېدو. دا کوم عام د مال چې دا کوم حساب کتاب دی نو په مال کې سړی د نصاب مالک کله ګرځي؟ نو په مال کې د نصاب مالک چې ګرځي نو که د چا سره سونه ده نو 7.5 تولو ته چې نه رسېدلي په دې باندې زکات نشته. 7.5 تولې ما په خیال باندې چې یو توله نن سبا په 3 लाख نه 4,70,000 480 راؤنड اباؤट تقریبا جوړیږي 480 نو 4,80,000 یو توله ده. دی له په 7 کې 7.5 کې ضرب ورکړي
تقریبا داسې د 30 लाख په حساب باندې داسې 28 27 30 लाख پورې روپۍ د چا سره وي په دغه حساب باندې. لہذا کم سړی د سونې کار کوي لکه موږ عام در باندې زمونږ په دې جیب کې چې دا کمې پیسې دي نو دا ګوره دا خو یو قسم دغه دی دا موږ سره یو ثبوت دی دا روپۍ نه دي موږ د روپۍ وایو خو دا د روپو رسید دی رسید دا ستا سره په جیب کې څومره پیسې دي مطلب دا دی چې دومره تر سونې مالک دی د چاندۍ مالک نو د سرو زرو نصاب چې دی 7.5 تولې دی په خپل حساب ولګوي 4,80,000 په 7.5 کې ضرب ورکړي نو دا غینه چې سره شي نو تر سونې مالک شولې نصاب مالک شولې بیا به دا غینه داري چې 2.5% در زکات تناسب دی پسلو کې 2.5 روپۍ دي په زرو کې 2.5 دي په لاک کې 2.5 زره دي په کروڑ کې 2.5 لک دي په ارب کې 2.5 کروڑ دي په کرب کې 2.5 ارب دي په دې طریقه باندې په سړی بیا زکات ورکړي. او کم خلک چې د چاندۍ مالکانی چاندي د چا سره سپین زر چوته موږ فضوا دا غي مسله دار چې 52.5 تولې 52.5 تولې 52.5 250 نیمه توله دومره د چا سره چاندي وي نو دا به دا غي زکات ورکړي. البته نن سبا صورتحال جدا ده په دې مسله باندې به تاسو پوهیږئ او به تاسو پوهم کما دا دنیا چې کله اول شروع شوه دا ابتدایي دور کې نو ابتدایي دور کې دا سه سرو سپین دا سمن او یا دا قیمت نو بلکې ابتدا کې بچ چا سو اغستل راغستل امام غزالی رحمه الله دا تفصیل لیکل دی وی په خوا بچ به تور مثال خلکو بزنس کو نو زما سره به تور مثال لرګي را سره دی لرګي او زما پکار دی به تور مثال سیمټ می پکار دی موږ به بزنس څه کو چې ما به لرګي ورکو داغه نو ما سیمټ واغستل په دې طریقه باندې یا به تور مثال زما سره غنم دی او زما په خپل باندې ټماټر پکار دی نو ما به غنم بازار ته وړل او می دکاندار لور کړل او مال سبزی را کړل په هغه طریقه کار داو خبر به تاسو پوه شئ دغه طریقه چا به غواګانی ساتلی به تور مثال بوسه پکار دی او د کر دانی دی جوار ور کړی دی جوار به بوس والا لور کړل او بوس والا بدل بوس ور کړل په دې طریقه باندې به دنیا بزنس چلے دو دا ابتدایي طریقه ده. بیا ټیم تیرېدو د ټایم پاسینګ سره سره ورستو بیا په دنیا کې یو انقلاب راغی او چینج راغی هغه تبدیلی دار الاله چې بیا د دنیا په هانو سوچو کو چې دا یو سړی به تور مثال په بازار کې کیلو ټماټر پکار دي نو سپن بوس په شکرې ځان له ټماټر راځي دا خو ګرانیږي مالوج به چا پکار ودا خره ودا قچر ودا خوان به بار کړیو او دا غزانه به مطلب چرته 2-3 دړې ځان لور بشر راوړلې دا خو ګرانه وا بیا دنیا کې یو بل تبدیلی دا سره لاله چې هغه یو معیار جوړ کو یو ترتیب جوړ کو چې د دې سیزونو د اشیاء د غستو د پاره به یو خاص شی مقرر کو چې باغی به دا شی اخلو دا غي نورستو بیا دا تبدیلی را لاله چې دنیا په دې متفق شولا چې منګ با پسرو پسپینو باندې به ارسالو بس دا یو نظام جوړ شو کساله ټماټر علی کالو علی کغوخ علی کوری جالی ډاکټر لذي چې سم اخلي دوايي علی نو دا به خلکو لسره ورګي دا یو نظام جوړ شو نو خلکو بسره ورکول سپین به ورکول ځان سبا خلکو سره ساتل جیب کې وچولي به تور مثال چا د لور واده د زوی واده ده او سودا یې وکړه د 2 لکو د 3 لکو پوری جې واغستلې نو پیسې خو نه وي نو داغي مطابق الکه 100 تولې سره شو 2 ماشه شو 3 ماشه یو تولا نو زرګر ته بل دا کټ کو دا والا چاندي 100 شولا 2 تولې 3 تولې یو تولا لس ماشه اته ماشه نو چاندي به کټ کړل غل به ور کړلو په دې طریقه باندې بزان له سامان راوړو دنیا کې نظام دراوان شو زمنګ د دور نمخ کې دا دور چلیدل زمنګ په دور کې دا شی نه چلیدل تاسو باندې یاد دي مشران داسې نشته تاسو یاد دي دم یاد دي دنیا کې دا نظام و چلے دو دویم چې خلکو بسر سپین ورکول او په دې طریقه باندې به خلکو بیا سامان اغستو دا دویم دور او دریم دور بیا زمنګ دا دور چې کم تقریبا 13 شو اوس موږ په یو څلورم دور کې داخل شوی یو دریم دور بیا راغی چې دا سره ګرځول ډېر ګران کار دی کنه سره ودی په جیب کې چولې به تور مثال دومره سره دي نو څنګه په جیب کې اچي او یادا چې فرض کې زرګر په کم ځای کې دی زرګر به ځان له ټیکس علي دغه د پاره بیا غالبا دا 1400 مسدس نن 300 کال مخکنه خبره ده د دور کې بیا د سوش ولا چې پیپر کرنسی را لاله بیا کاغذ کرنسی را لاله او د دې بار کې ما یو وخت سټډي کوله د بانکینګ زما سره په کالج کې د بانکینګ یو کلاسونو پاغي کې دا ما پریزان پوهه کړو چې د پیسو د حساب کتاب په دې طریقه باندې راغی چې خلکو بس غستل خرڅول یو بل به دا کاغذ ماغذ ورکو کنه
په تور مثال ستانه ما څه شی واغسو کاغذ به درله راکو چې ستا په ما باندې 10 ډړۍ ګوړه ده 10 منه ستا په ما باندې وریجې دي نو دا کاغذ یو تصور راغی نو په دې طریقه د خلکو ذهن راغی چې دا کاغذ دومره کار کوي چې په چا باندې زما 10 منه وریجې دي نو ماله به کاغذ راکوي راځي دا کاغذ د سونې او د چاندۍ رسید جوړو نو بیا پیپر کرنسی راغله بیا روپۍ بیا کاغذ جوړ شو د ډالر ځان له کاغذ جوړ شو د ریال ځان له جوړ شو د پوند ځان له جوړ شو د پاکستانی کرنسی ځان له جوړ شو د کالداري ځان له جوړ شو دا یو دریم سټیج و چې په دې طریقه باندې لکه زمونږ په جیب کې چې د کمی پیسې دي نو دا پیسې دا په دریم دور کې چې بس خلک پیسې په بازار کې ورکوي د 2 لکو د 3 لکو د کروڑو د اربونو خلک سوداګانې کوي اوس یو څلورم سټیج راغلی د هغې ته ډیجیټلایز دنیا وایي ډیجیټل کرنسي راغله دنیا ټوله ډیجیټلایز شوله هغه دا ده چې نن سبا ایزی پیسه اکاونټ ستا سره دی نن سبا او په دې سعودي عرب کې خو ټول دغه سیسټم دی هغه ډیوایس باقي دالته یي ستا څه شی څومره سودا وکړې د 100 ریالو دې وکړله د 100 ډالرو دې وکړله نو تاسو به یو کاړي هغه کارت به راوالي لکه څنګه چې ATM دی نو هغه کارت به هغې ته مخامخ کې څومره پیسې کټ کوي کټ به کړي درنه په دې طریقه باندې پیسې نن سبا ډوشته نو ډیجیټل دنیا ده اوس دنیا یو بل سټیج ته راغله اخوا به سره راځي الله ته پته را چې دنیا څومره بدلیږي کم وخته پورې الله تعالی دنیا لیکلې ده په دې وجه دا یو طریقه کار دی چې کوم د چا سره سره دي د چا سره سپین دي نو د هغې دپاره نصاب دا جوړ شو چې 7.5 تولې سره زر او 52 تولې چاندي خدا د رسول الله په زمانه کې صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 52 تولو چاندي قیمت چې نو دا به د 7.5 تولو سرو زرو برابر و نن سبا صورتحال داسې نه دی ما په خیال باندې چاندي نن سبا په 1500 دی یا په 100 په 2000 روپۍ غالبا چې توله ده 2000 په 3000 په تور مثال کې شیمانه ده کتلې 3000 باندې موالو د 3000 نم چوالی تقریبا د دې بیا سه 1,62,000 یا 1,65,000 جوړیږي 2 لکو ته نه رسیږي 52 تولې چاندي دا چې کله پیسو تراواله نو 2 لک روپۍ نه جوړیږي او یو توله سره زر 4,70,80,000 یعنی 52 تولې چاندي د یو تولې نو د نیمه تولې دا غینه برابرېږي په دې وجبانه فقهای کرامو علماو پوهانو خلکو سوچ فکر وکړو چې دا خو دې په مینس کې ډېر ټایم د ډېر لوی ډیفرنٹ راغی ډېر لوی فرق په دې کې راغی هغه دا و چې ورځ په ورځ باندې سونا ګولډ ویلیویبل شو هغه بار د هغې ویلیو جوړېږي اوچتېږي او دا کم چې سپین زر دي نو دا ډي ویلیو شو ورځ په ورځ د دې قیمت پذیر شو لاندې لاړل نو بیا فقهاو په دې کې سوچ فکر وکړو چې دا خو د دې د نصابونه بدلیږي را بدلیږي نو سوچ دا وشو چې کله سړی زکات ورکوي نو نصابونه خو دوه دي یو د سرو زرو دی بل د سپینو زرو دی یو نه 2 لکه جوړیږي بل نه 15 او 2 لکه روپۍ جوړیږي اوس به سړی زکات د سونې په حساب ورکوي او که د چاندۍ په حساب به ورکوي تاسو خبره زما پوهېږئ که نه لکه نن سبا خو سره سپین نشته نو که سونه په بالفرض که په سونه باندې یو سړی زکات ورکوي نو چې د چا سره 32-33 لاک روپۍ وي نو دا مالدار دی او که 30 لاک دا غریب دی مطلب زکات پې نشته خو بالفرض که دا زکات موږ چېرته په چاندۍ کې ورکوو نو چاندۍ 2 لک روپۍ چې د چا سره دا مالدار دی او د 2 نه چې کمې نو بیا غریب دی دا خو د 2 لکو 30 لاک منځ کې خو 28 لاک روپۍ فرق راغی نو فقهاو دا قاعده وي اصطلاح چې زکات موږ ورکوو نو موږ به ګورو چې فقراو ته غریبانان ته پیدا پسه کېده غریبانانو ته پسه کې پیدا نو تاسو وایي غریبانان ته پیدا په سرو کې ده که په سپینو کېده سپینو کېده او مالدارو ته سرو زرو کېده د دنیا د مالدارو نه غیر چاپېره نه تاویږي په دنیا کې د مالدارو خیال نه دی ساتلی شوی د غریبانانو خیال پکې ساتلی شوی دی لہذا په دې دور کې غریب ته پیدا په چاندۍ کې ده لہذا 52.5 تولې چاندي دا نن سبا دا کم د رجب دا میاشت 2026 کې دا کم نظام روان دی د چا سره چې 52.5 تولې چاندي وي تاسو لږ حساب وکړئ نو زه ماته به د حساب معلوم شي چې چاندي په 100 باندې د نن او بیا په 52 کې تاسو ضرب ورکړئ تقریبا داسې 2 لاک پورې جوړیږي راوند اباؤټ دومره پیسې د چا سره نو دا به زکات ورکوي یو خبره به دې کې دا شوله مثلا یاد کړل کنه لہذا د چا سره 52 تولو چاندۍ یا د 7.5 تولو سرو زرو قیمت دی یو صاحب نصاب دی ته دا به زکات ورکوي یو شرط ولدا دی خدا ګرانه شوی دی 4,98,000 52 تولو بس د یوې تولې تقریبا بیا جوړیږي 4,98,000 چې رسېدلی دی نو بیا چاندي ګرانه شوی دی ظاهره خبر دنیا خو بره باندې روانه ده تقریبا د یوې تولې سرو زرو د 7.5 او د 52 تولې چاندي قیمت تقریبا یو شوی دی بهر تقدیر پسپینو کې غریبانان ته فائدہ ده پسرو زرو کې غریبان ته فائدہ نشته لري بالفرض کمنګ دا حساب د سرو زرو په دنیا کې روان شو چرته بیا با 30 لک روپۍ د چا سره د نقد دي چا سره نقد نه وي صرف دکاندارانو سره به تور مثال کم چې آیټمز سره دي دا به حسابي پکې دکان سره زکات ورکوي نو په دکان کې څه سامان پروت دی نو دا ټول به حسابي یوازې نقد باندې حسابي نقد جمع قرض
جمع د دکان ټول سودا. دکاندار زکات ورکوي په کومه طریقه باندې به ورکوي؟ په تور مثال یو سړی دغه کاسمیټک دکان دی، نو سبا کاسمیټک ډیر چلیږي. دې کاسمیټک دکان دی، په دې دکان کې 10 راس کاسمیټک پراته دي د 30 लाख روپو، په تور مثال 30 लाख، او داغه سره په اکاونټ کې یا سره په غله کې پیسې پرتی دي 10 لکه، نو 30 लाख جمع 10 लाख دا شو. او 15 لکه په خلکو باندې قرض دی، خزل قرض ورکړي، سړول ورکړي دي، او دغه 15 लाख وسه مزید جمع شي، نو 30 ل 10 40 او 15 55 लाख روپۍ شولې. لہذا دا به د 55 लाख نه زکات ورکړي. په دې طریقه باندې دکاندار زکات ورکړي. طریقه دا ده څومره په دکان کې سودا ده. دا دویم نمبر چې د سره کمې پیسې بقایا بدستی په بینک کې دي، یا سره مطلب پیسې کې دي، یا سره په غله کې پر دي. دا دریم نمبر چې بچا باندې قرض دی، چاله سودا ورکړه، دا ټول به جمع کی، نو هغه بیا په 40 باندې به تقسیم کی، په 40 باندې، نو دا غنه جسمه پیسې را لې به زکات ورکي، او باقی پیسې رد پاتې شولې. هر کال چې کال تیریږي په دغه طریقه باندې زکات ورکي. البته یو خبر پکې دا ده، په تور مثال د دکاندار چې د حسابو کو 30 लाख سامان دی، 10 लाख سره په ګټه دي 35 लाख 40 लाख شوي، او 15 लाख قرض دی 55 लाख شوي، خو په د باندې ځان له 20 लाख روپے قرض دی. اوس په د باندې 20 लाख روپے قرض دی، نو دا به د سو کې د 55 लाख نه به دا 20 लाख من پکې بده کې به زکات نه ورکړي. نو چې 20 लाख ته من پکې 35 लाख پاتې شوي، دا به اوس په 35 लाख کې زکات ورکړي. دغه طریقه د زکات د ورکولو ده. البته په دې کې دا مسله ده، د دکان چې کوم ازمکه ده، د دکان چې کوم دیوال دی، دا پکې نه حسابي. به تور مثال دکان دی، دا دکان یې اغسته ځان له مطلب په 50 लाख روپۍ نه، سبا ته مرګره کې دکان په کروڑ روپۍ نه کیږي. د دکان کرای 2 लाख 3 लाख رسیدلې ده. د دکان د حساب په دې کې نه کیږي. چا ځان له کور جوړ کړی دی، 3 کورې 4 کورې دي، کورونه ډېر زیات دي. یو خدای چې کور جوړ کړی دی، د دې لپاره چې دا زه خرڅوم، نو بیا په هغه کې زکات شته. او که ځان له کورونه جوړ کړی دي، د دې لپاره چې د دې کرای به مال راځي. یو کور زما خپل دی، یو مې تیمرګره کې دی، بل بټخیله کې دی، بل پېښور کې دی، بل په مردان کې دی، بل په کراچۍ کې دی، او یو کور د 2 کروڑ روپو دی، د یو کروڑ روپو دی. په دغه باندې زکات نشته. دا غي چې کومه کرای راځي، نو هغه به ګورو چې دا د نصاب ته رسیږي کنه رسیږي. که هغه نصاب ته ورسېدله، هغه 4,98,000 ته ورسېدل، بیا به دغه نه زکات ورکړي. دغه شانې مسله د گاډي ده. یو گاډي بل فرض بارګینه ده، بارګین والا دغه سره گاډي دي، نو دا ټول چون کې د بزنس دي، د ټول نه زکات ورکړي. 10 گاډي دي، د 10 گاډو به دا قیمت ولګي، 60 گاډي دي، 60 گاډو قیمت به ولګي. او بل فرض کړه د خپل ذاتی گاډي دي، به تور مثال ملک سے خپل گاډو سره دی، بل کشر زوی دی، دغه گاډي دی، پلار سے ځان لګاړي دی، ورور سے ځان لګاړي دی، په یو کور کې اته گاډي دي، خدای ذاتی استعمالي ولې کې زکات نشته. ذاتی استعمال په گاډي کې زکات نشته، ولو کاته گاډي ولې نه. خو کده تجارت د پاره یو گاډي ماغستره په دې کې بیا زکات دی. دا نبی علیہ السلام ویلو صحابه کرامو ته، د وخان چې کله د تجارت د پاره دا غینه به زکات اخلي. خو کم وخان چې دا د بار برداري د پاره دی، په دې تاسو سورلی کوي، رکوب په دې باندې کوي، دې نه به زکات تاسو نه لای. په دې طریقه باندې به سړی زکات اخلي. یو شرط پکې دا دی چې سړی د نصاب مالک په نصاب د اوږده خبره ما په دې باندې وکړه، دانو پورې د غواګانو بيزو پورې دا خبره ما وکړه. دویم نمبر هغه ته منغوایو عربی کې وته حولان الحول وای، کال تیرېدل. حولان حول معنا تیرېدل د کال، یعنی د 12 میاشتونه د قمری حساب 360 ورځې دی په کال کې، او په شمسی حساب کې 315 ورځې دي. قمری حساب او د شمسی حساب کې فرق راځي، په کال کې 15 ورځې فرق دی 360 او 365. په دې طریقه باندې بیا چې حساب لګوي اندازه ورتلېږي. دا حولان حول دا ده به طور مثال نن رجب ده، تقریبا 18 رجب 20 رجب ایمانه تاریخ هیر ده. پروس کال چا د رجب په میاشت کې زکات ورکړو. پروس کال چې پروس کال د رجب په میاشت کې زکات ورکړې، به طور مثال په 10 رجب باندې د زکات ورکړو. مطلب دا چې د سکال د 9 رجب پورې په د کال نه دی تیر شوی. چې کله 10 تاریخ راغی، دې مطلب دا چې کال ختم شو. اوس پوه په خبره باندې په دې وجبانه پروس کال په 1446 هجری کې، په 2025 کې، په 2025 کې اوس په دې انګریزي په حساب ویم چې پوه شي په دې باندې دا د جولای د جنوري میاشت، جنوري میاشت. نو پروس کال چا به طور مثال په 9 جنوري باندې زکات ورکړو. سکال په 9 جنوري په دې باندې کال پوره شو. د دې پیدا د دې مسلو سره په دې په کومه غدا ده. پروس کال چا په 9 جنوري باندې زکات ورکړو، خو سکال چې 2-3 جنوري رااله چا دې پیسې پټې کړلې، کال پوره شو نه دی پوره شوی، په دې باندې زکات نشته، ځکه پیسې خو دې چاو علي کنه. لیکن
پروس کال په 9 جنوري باندې د زکات ورکړو، سکال 10 جنوري رااله زکات نه دی ورکړی، په ماخام تی چا پیسې پټې کړلې، کالي پوره شوی دی دا به پیسې زکات ورکوي. اوس خبر پوهیږئ تاسو دا مسله ده. لہذا زکات په مسلو کې به د علماونو تپوسونه کوئ او د جماعت امام نه دی ویلی. ګورئ صحیح عالم نه به تپوس پکاري. ښه پکې کې به دې خبرو مزه نه یم چې زما نه تپوس وکوي. هر د جماعت امام په مسلو نه پوهېږي. ګورئ خلک وایي زموږ د جماعت استاد یې داسې خبره کوي. که جماعت استاد به یا علم کړی یا به نه یې کړی. نن سبا خو بس تاسو پته ده که نه هغه تېره جمعه خبره کړې وه چې دستاربندیانې شروع دي او هر سړی بس پټکی په سر باندې ښودی دی او چوغه کله توره ده او کله سپینه ده او کله شنه ده او کله برګه ده، قسمه قسم چوغې دي او خلک یې د ځانه تاوی او بس پروګرامات شروع دي او سړی ملا شو. ملاتوب باندې یوازې نه کېږي چې علم یې نه دی کړی. علم د سند ته هم ګورئ نه وایي واضح دا هم یاد کړئ چې دلته خو سند میلاو دی، دا خو سند یافته عالم دی، مستند عالم دی. نو سند هم په بازار کې ورشه ته ځان له دا جي صاحب ته لاړ شه په بازار کې په 200 روپۍ باندې سند جوړېږي. چا ته وایي ماله جوړ کړه ښکلی محرم دله پي ووایي په کاغذ باندې هم څوک نه ملا کېږي. نو څه ته ویلی کېږي؟ تاسو به زما نه تپوس کوئ چې عالم ملا څه ته وایي. عالم ملا دی ته چې په دې کتاب باندې پوهېږي، د الله په دې کتاب پوهېږي، په ترجمې هم پوهېږي، په مقصد هم پوهېږي، په تفسیر هم پوهېږي، د دې چې کوم شرح په حدیثو کې شوی د په هغې باندې هم پوهېږي، په فقه باندې پوهېږي. دې ته عالم ویلی کېږي. منګه 2007 کې منګه مدرسې نه فارغ شو، جامع تفهیم القرآن مردان نه 55 لکان په دور حدیث کې 55 لکان. په هغه 55 لکانو کې 15 کسان ما تخکاری په نظر چې مدرسو کې درسونه کوي، باقي څوک سعودي کې دي، څوک دوبۍ کې دي، څوک پاکستان کې بزنس کوي، څوک سکه ټول نه مليان کېږي. موږ استاد سابق سے بل رحمت الله دی غریق رحمت خپل خبرې به کولې. یو ورځ چا ورته ویل یاره شیخ صاحب زمانه چا پیسې پټې کړې، طالبانو رانه غلا کړې ده، چا به دې پیسې پټې کړې د بیک نه او هغه لک نه راغلی او خیال دا چې طالبان ټول غله دي. سابق سے به خبر وکړه ګوره ویلي سي کار طالبا ویل طالبان غلا نه کوي، خدا څوک د طالب په شکل کې د طالب په جامه کې راغلی ستانه غلا کوي. سړی طالب څنګه بغلا کوي یار؟ علم نه سړی راغلی دی اته خدا پته چې لاس چې غلا دی وکړل نو بیا بدن لاس کټ کیږي. دنه معلومیږي دا چې دا غل د طالب په جامه کې مدرسې ته راغلی دی. نو کله کله به داسې خلک راغلي مدرسې ته، دغه سړی خو مولا نه دی. په دیو جبانه په داسې سنگین قسم مسلو کې بعد د صحیح عالم نه بسړی تپوس کوي چې د هرې مدرسې سره تعلق ساتي، هغه د هرې فقه سره تعلق ساتي. اگر چې نن سبا خو عام خلک ځان خلاصي یو ډېر ښکلی باندې ځان له کتلې ده هغه دا ده یاره جي دا خو مختلف فرقې دي، موږ د کوم ملا ومنو؟ دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا اهل حدیث دی او دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا دین خو د مولیانو ټوټې ټوټې کړی دی، موږ د چا ومنو؟ کم په حق دی او کم په ناحق دی؟ نو که دا بالفرض د هغه مولا نه تپوس وکړي چې علم یې نه کړی نو هغه به جواب نه راکړي. خو زه خو جواب درکولی شم درله، ما مخکې خدا بانه نشي کولی. زه به راته وایم چې دا ټولې فرقې حق دي، دا که حنفي دی هم دا ټیک دی او شافعي دی هم ټیک دی او دا مالکي هم ټیک دی او دا اهل حدیث هم ټیک دی او دا شافعي هم ټیک دی. ته به وایې چې دا څنګه ټیک دي؟ داسې ټیک دی، دا مسلمان دی، دا مسلمان دی، دا مسلمان دی، دا مسلمان دی، په دې کې یو مسلمان دی، ټول مسلمانان دي که نه؟ البته تا خبره غلطه زده کړې ده، هغه دا ده څه ته چې هدایت او ګمراهي ویلې کېږي. د ګمراهۍ معیار او دارنګې د هدایت معیار د ټولو یو دی. د شوافعو د هدایت معیار او د ګمراهۍ معیار هم قرآن او حدیث دي، د مالکیو هغه هم دقه دي، د اهل حدیثو هغه هم دقه دي او د احنافو دا هم دا دي، ټول دغې ته وایي. لہذا قرآن او حدیث د ټولو خلکو اتفاق دی، په دې چې اختلاف نشته. دې مثال د څه دی؟ به طور مثال زه وریجې اخلمه نو که تیمرګرې کې ځان له اخلمه کو بټخیله کې علمه او که دا په پېښور کې علمه، وریجې یو شان وریجه ده. په دې جبانې دا ټول علما چې څومره دي څومره فقها دي د هغوی د ګمراهۍ دپاره چې کوم معیار دی او د هدایت دپاره چې کوم معیار دی قرآن او حدیث د ټول یو دي. یعنی دا څومره علما د هغوی چې کله تاسو دا منهج او دا میتډالوجي راوچته کوي په هغې کې دا لیکلي دي قرآن او حدیث، قرآن او حدیث، قرآن او حدیث. نو خبره خو یوه ده، معلومیږي دا ځان خلاصوي چې یاره موږ د کوم ملا ومنو. خو د عالم ومنه چې عالم وي، چې عالم نه دی هغه پارسۍ کوي که نو خفته را خفته کې کند بیدار اوده به اوده څنګه رایخ کي، ته په خپله د اوده نه تپوس کوې نو هغه به تاله څه جواب درکړي. لہذا دا مسلې د زده کول غواړي. ګورې او دې مسلو له وخت ورکول پکار دي. موږ خو دغه صورتحال که نه زه دا خبر بار بار کومه چې ډرایور باندې خلک گاډی چلی چې ډرایور نه گاډی پې نه چلی، په ټیلر خلک جامې ګنډي چې ټیلر وطنۍ یاده جامې پې نه ګنډي، په پایلټ باندې خلک جاز الوځي چې پایلټي وطنۍ معلومانو جاز پې څوک نه الوځي. خو یو زمونږ د دې دین مثال دا د سین مړی دی
د سیند مړی څوک یو طرف ته راکاږي څوک بل طرف ته راکاږي هر سړی په دې کې خبره کوي چې څوک خبر دی هغه پکې لګیا دی او نن سبا چې څوک نه دی خبر هغه پکې ډېر لګیا دی او صورتحال هم دی د جمعې په ورځ باندې هغه ټایم لمانځه راځو چې امام کله خطبې ته ودرېږي په عربۍ کې خطبه چې نه پوهېږي پې رسې نه ده زه چې په عربۍ شروع کوم دا څو اجان پکې لږ لږ پوهېږي تاسو پې نه پوهېږي په عربۍ په هغې ته ټول ناستئ خو په توجه ورته ناستئ او په دې کومه ژبه چې تاسو پوهېږئ هغې له یو هم نه راځئ دا ټول صورتحال دقه دی په پښتو کې چې کوم تقاریر کېږي څوک له نه راځي او په عربۍ کې چې کوم کېږي ټول ورته ناست یئ نو څنګه په دین باندې به ځان پوهېږئ په دین خو به هله ځان پوهېږئ چې د مور په ژبه کې تا ته علم څوک وښیي دا زموږ صورتحال دی البته دې سره نږدې نورې مسلې د زکات هغه دا دي ما چې دا کم آیت ویلی نو په دې 2-3 منټه کې به دا زه ویم سره رپورټ تفصیلات به د علماو نه زده کوئ یعنی زکات خو موږ خبرې زده کړلې چې هغه څوک به زکات ورکوي د نصاب مالکي او دویم نمبر دا چې کال پې تیر شي دا مسلې خو تقریبا تاسو زده کړئ که نه 2 خبرې دي اسانې د نصاب مالک دی او بله خبره سوه چې کال پې تیر شي لکه یاد شو ورته یاد نه شو یاد کې دا مسلې یو دا چې په دې باندې څه تیر شي کال پې تیر شي او دویم دا چې د نصابو مالک شي او د سرو زرو نصاب مې درته ووایو چې دا 7.5 تولې دی او د چاندۍ مې درته ووایو چې 52 تولې په اسان حساب باندې په سلو کې 2.5 روپۍ دي 2.5 په سره د زکات ریشو ده او شرح ده په 40 روپو کې 1 روپۍ زکات ده 80 روپو کې 2 ده په سلو کې 2.5 روپۍ ده دغه طریقه باندې مسله زکات ورکوي اوس چاله به د زکات ورکو نن سبا خلک دا تاسو ډیر زیات کیره مور له پلار له زکات سړی ورکولې شي کني شي ورکولې یا نیاو نیکله سړی زکات ورکولې شي کني شي ورکولې زوی له لور له ورکولې شي کني شي ورکولې نو وسول او نسیان له ورکولې شي کني شي ورکولې په دې باندې ځان پوهه کوي زکات به هغه چاله ورکې چې داغه د پالنې ذمہواری پتا باندې نه ده مسله دې ده زکات به هغه چاله ورکې چې داغه د پالنې ذمہواری پتا باندې نه ده لکه خور له زکات ورکولې شي ولې داغه د پالنې ذمہواری پتا نشته ورور له زکات ورکولې شي ها په یو کور کې ورونه دي دوانه په سعودي کې دي دوانه روزګار کوي یو بل به زکات نه ورکوي د هغوی خو مال شریک دی خو ځان له زکات ورکول دي ورونه بیل شو بالکل اول ورور له زکات ورکا وراره له اول زکات ورکا خوري له اول زکات ورکا خورزی له اول زکات ورکا ترور له اول زکات ورکا تر له اول زکات ورکا ماما له اول زکات ورکا دي کې 2 ثواب دي نبی علیہ السلام فرمایي ک زکات پردي له ورکو یو ثواب دی وشو زکات او ک خپل له دی ورکو نو بیا 2 ثواب وشو د سل رحمي هم او دارنګ داغه زکات ورکول موږ اکثر خپلوانو زکات نه ورکو پردو کولو لیوړو او کلیوال زموږ اکثر بدی شي خپلوان هم بدی شي مړو دا د سي خدای د اوس به غیرت غره مکه چې دا غریبي زما په دې ودونو کې به خدمتونه کوي او خلکو ته بلاست او باور اچي دا غریب خدای نه طریقه دا هغه ابو طلحان سواری چې کله هغه باغ وقف کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقه کو نبی علیہ السلام له تر زامن له دی ورکه نبی علیہ السلام دې داغه نه مال راوغه ستر زامن له ورکړی دی لہذا هغه چاله به زکات ورکو چې داغه د پالنې ذمہواری پتا نه دانو د زوی د لور د وسی د پالنې ذمہواری خو پتا باندې ته فروع ویلېږي او د مور پلار استعمال د مور پلار دی بیرته انت ومالک لبیک لہذا مور پلار دې تمنګ وایو اصول ورته وایو اصول په عربی کې اصول او فروع اصول مور پلار نیانه کته وی فروز وی لور نوسی ته ویلېږي او د لور او د زوی او د نوسی او د نوسی زکات زکه نشتا داغه خو پتا ذمہواری ده به تو ورکه او مور او پلار د استعمال د غي مال دته او پاغي باندې خرچه کې د استاد ذمہواری ده لہذا په دې باندې زکات نه کیږي بس دغه مسله یاد ده کې باقی چې تاسو مر خپلوانی په ټولو زکات کیږي ټولو باندې زکات کیږي خورینو باندې زکات کیږي بلکې بل اسانه طریقه دار سره خور له زکات ورکي کنه خور له زکات ورکي بس خور له ورکه زکه د غي ذمہواری پتا نشته البته یو مسله په علماء کې باقی خیر ځان پوهه کې غدا ده د خور چې پتا باندې حق در پورې د بیا نو چې حق در پورې د حق الاول ورکه خبره د حق الاول کې هو حق نه غواړي ډېر خويندې حق غواړي ډېر نه غواړي به تور مثال خور د مالدار ده چې زما د اورور په خپل باندې غریب د زکات مستحق د زکات ورکم نه ولې اسمه کلمه نه غته خپل درکې دوه صورت کې دی چې بعض خلک خپل ورونو د حق علي سوک تنالي د حق ورکو د حق غستل لازمي نه د هر سړی خپل حق پر خو دی شي خور د واغ ورور ته سان خپل حق نه لمه زما د حق ستا شو بیا ته ګوره لیکل پټه ما غستل غاړي ګوره بیا ورسره لانجه د خلکو سګي ها بالپرس که خور غریب ده نو ته بری باندې بیا خپې مرا کا ور کوله حق زکه داغي حق دې داس احسان نه دی وسره احسان نه دی دستا زموري د ور کاغه لدا لیکن بالپرس که حق هغه نالي یا ته له حق نه ورکه غریب ده دې مسله ځان په ول غاړي ګوره ډېر خلک وي بعضي علماي په خور زکات نه کیږي چې حق دور نه ور کړي ورله الکه بالپرس که دا خور ته له حق نه ورکه غلط کار کې خو نه ورکه ورله
او غریب ته زکات هم نه ورکوي نو سبا کې سوال وکړي بیا دا غلطه خبره ده. لہذا خور باندې بالکل زکات کیږي که تا ول حق ورکړی دی او کنه دی ورکړی داسې خبره کول پکار دي داسې خبرې کول پکار دي چې اول حق ورکو بیا ول زکات ورکا. که تاسو خیال یو مسله ده هغه مسله ده د مفتیانو نه په دې کتابونو کې د موبایل د زمانه چې رااله خاص کر د انډرایډ موبایل او یا د آیفون موبایل دا دور چراغه نو پاغي کې ظاهر خبر ده دې موبایل مثال خو د توتی له کتاو ته تلاوت راچو تلاوت وای او کتاو د زرسانګي سندر واچو لاغه وای بیا اخور سوي دا خو مثال د توتی چوري خوري والا خبره ده هر سوي د بعضی مولیانو نه خلکو ته بوسونه کړی دي جره په دې موبایل کې موږ تلاوت اچولې شوې نه ګوره ګناه ده پکې ولی په دې کې سندري دي په دې کې فلمونه دي وې دې کې تلاوت نه اچي نو زوی مفتی صاحب دا خبره وته دسی وکا وې دسی وکړه تلاوت پکې واچو دا سندر تی وباسا نو مفتیان سوي نه تلاوت پکې ما چوا څه مطلب غانې اورا دای مطلب شو دا خبره وته دسی کول پکا دي چې تلاوت پکې واچوا نعت پکې واچوا د عالم بیان پکې واچو سندر تی وباسا او نور دا څه ګناه خبر نه ده په یو موبایل کې به تور مثال تاسو سره سندري مندري دي تلاوت هم پکې دي ما مخ کې وې چې سندري تلری کا خو به پر نه لري کېته نو چې نه لري کې دا بل خو د بل نه خزان ما محروم کوه دا خو به واچو کله کله به تلاوت اوري نو به کله کله دي ته وشي مثال دې چې به دی کنه من غیبت کو کنه کو ډیر زیات کو کنزلې قسم ډېرې کو درو قسم ډېر وایو نو څه مطلب موږ باندې کو بیا مونږ نه کوي کنه چې بده خو ما ګوره دروغ ویل بده ما غیبت کو نو موږ په مکوا نه د څه وکه غیبت پرې دوا دروغ پرې دوا کنزل پرې دوا او موږ په کوا تلاوت په کوا ذکر په دې باندې کوا نو په دې جواب باندې بلکې نبی له صلوات والسلام وی چې ګناه جوړ کړ فورن پس استغفر الله وایا په دې جواب دی ویلا. لہذا دا مسلې غلط نه دي یادول پکار ځکه ما ویلو چې کله تاسو د دین مسلې زده کوئ او دا غیر پر د جمعه امام نه دی ویلي فاسالو اهل الذکر فاسالو اهل الذکر کم چې د ذکر والا خلق دی اهل الذکر معنا اهل القرآن کم ذکر قرآن ته وایي کم په قرآن باندې پوهیږي چې وسړي قرآن په خپل ترجمه نه ورځي ورلا دا غي تفسیر نه ورځي نو تا ته بس مسله بیان کی. لہذا دا مسله ده چې خور لو رور لو د زکات بالکل ورکولې شي او شرط پکې دار چې ستاو داغه جیداد به شریک نه وي ستاو داغه مال به شریک نه وي بزنس پارټنرشپ بس تاسو مینس کې نه په یو کور کې بنوسيږي او په یو کور کې موسیقي خو نغره جدا شو چې نغره جدا شو نو خیر دې کې په یو کور کې سړی اوسيږي یو بل زکات ورکولې شي او چاله به ورکو نو دا خو دا ټیم ختم شو مې زه وی ما او زه آسان به وی ما یو حدیث قرآن کې راغلی چې فقیر له سړی ورکولې شي فقرا دوه نمبر مسکینانو له د فقیر مسکین فرق صرف یاد کې دا مسله ډیره ده دا نور ان شاء الله په بل میاش کې هوا بل تکي هوایو هغه دا فقیر او مسکین دې کې فرق دی من خو فقیر مسکین یو اصطلاح د کو چې فقیر مسکین ته مسکین فقیر دی وي فقیر هغه چاته وي چې هیڅ شی وسره نه هیڅ شی وسره نشته ای به تور مثال یو کزی جماعت تراغ او د پنجاب دی نه کور شته هیڅ شی نشته ری جماعت کې پاسه دو ماستر تعاونو کې دا فقیر دی هیڅ شی نشته هیڅ شی وسره نشته یا دا چې پلار مړ شو جیداد میداد نشته دی هیڅ شی وسره نه جاب شته نه روزګار شته دا فقیر دی د زکات ورکول شي دا ډیر حقدار دی ځکه قرآن کې دا مقدمه شوی دی. دوه نمبر دی مسکین چاته وي مسکین هغه چاته ویل کېږي چې د آمدن شته د سره پیسې شته واغه ضرورت دا پوره کوي نه د تور مثال دا دیاړي مار دی او مصری دی او مصری 2000 روپۍ د بلاکو مزدوري علی کنه د 30 ورځې خو څوک مزدوري نشي کولای کنه سر ورځې پکې چوټي نو دا چې تقریبا ټول میاش دیاړي وکي نو دینه بعد 25000 روپۍ جوړي شي چې ډیلی بالکل چوټي اډو کین سلو ورځې تلری کا او میاش کې بدا 50000 وګړي خو د اتل ریانی دي سلو رضامن دي مورې دا پلار دی بیمار دی ډاکټر دی وسره دا چې کوم حساب کوي نو دا د ضرورت د 15000 روپو دي نو سره د 50000 روپو آمدن په د باندې زکات کیږي ډېر خلکو یې مړه دا خو ګرځي هغه دی دا خو په ځای کې دیاړي ګټي دا خو په سعودي عرب کې لګیا دی په سعودي عرب کې ریال ته 1000 ریال 2000 ریال هم ګټي او دا هغه په کور کې 3000 ریال لګي د ضرورت نه پوره کیږي په دې مسلو باندې ځان پوهول غواړي لہذا هر سړی با په خپل کلی کې ګوري په تور مثال زما په دې سب کې ماته پته نه لګي چې کوم تاسو کې مالدار دي کوم کې غریبانان دي دا خو ډېر شوده سړی چې هغه په چا نظر نه ساتي جره د دې سړي روزګار نشته د روزګار دی نو ظاهر یو مالدار دی بل غریب دی دیو سړي جامې دی واسکټه چولې دی پکولې په سر دی سپینې جامې چولې دی او بل په سخت باران کې جورابونه د پخپو کړي او د وړي جامې چولې دی خدای مطلب دی چې دا غریب مسکین دی کنه
لہذا د دواړو زکات سړی ورکولی شي. عام طور باندې داسې ده چې عام طور زموږ په دې معاشره کې فقرا نشته یا کم دي، مسکینان را پکې ډېر زیات دي، خلک دومره دی او زموږ دا پښتانه ګورې خودداره دی، خپل غریبي چاته وایي نه. نور ګوره ډېر خلک د زکات د اخیستو مستحق دی. په دې جومات کې که ما اوس ګوته کېښودله د نیم نه زیات خلک د زکات د اخیستو مستحق دی. او دا پښتانه داسې دي چې دا خودداره دي، خپل غریبي چاته وایي نه. نو څه به کوو؟ په خپله به موږ ګورو چې یاره دې کور نظر اچوه چې د ضرورت پوره کېږي نه پوره کېږي. دا مسله ده په دې وجه باندې د زکات باره کې آخري مسله دا ده چې د زکات طریقه دا ده چې د کلي زکات به کلیوالو ورکوي، د کلي زکات به بل چاله نه ورکوو. نبی علیہ السلام فرمایي تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم، د کلي د مالدارو پسې به د کلي په غریبانو باندې لګي. داسې نشي کولی چې د دې زکات بل ځای وړئ. البته درې شرط دي، د یو کلي زکات بل کلي ته چې وړئ نو درې شرط دي ورله. یو دا چې هلته قدرتي آفت راغلی، زلزله راغله، سیلاب راغی، نو بیا خیر دی بل کلي له ویسه. دویم نمبر دا چې بل کلي کې ستا خپلوان دی نو هغه مخکې دی یا خور دی بل ځای کې واده ده، لور نوسۍ ده، دغه ده، خورزه ده، ورېره ده وغیره، ترور ده، نو بل کلي کې ستا خپلوان دي نو هغې له زکات ورکولی شي. دریم دا چې د بل کلي هغه مستحق ډېر مستحق دی، استاد هغې ګزاره کېږي، یعنې په بل کلي کې فقیر دی، استاد کلي هغه مسکین دی، فقیر مخکې کا. دې شرطونه علاوه سړی د کلي زکات بل ځای له نشي ورکولی. خپل کلی په دې باندې ته پړې. الله دې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.